د عوامي نیشنل پارټۍ حقیقي ملګرو نامزد امیدوار شی برهان ساکن امبیلا د الیکشن کال 2024 د پاره کاغذات نامزدګي جمع کړل. په دې موقع د هغوی سره د ان پی حقیقي ملګرو مشران علي صفدر باچا، حاجی ریدی خان، تاج ولی خان، سید وزیر ګل، جیپور خان، دلاور خان، فضل ملوک، ګلراج کرار او ګڼ شمېر کارکنان هم موجود وو. ملګرو هغوی ته د ګلونو هارونه واچول او په شریکه یې کاغذات جمع کړل. میډیا سره د خبرو په وخت سید وزیر ګل وویل چې موږ څو میاشتې مخکې کومه فیصله کړې وه، په هغې کلک ولاړ یو او نن مو د مندڼ د حقوقو دپاره خپل امیدوار له کاغذات جمع کړل. د یو سوال په جواب کې هغوی وویل چې زموږ ټول ملګري په خپل ځای دي، زموږ د اتحاد خبرې روانې دي خو لا فینل نه دي. په دې موقع نامزد امیدوار شیبر خان د ټولو ملګرو شکریا ادا کړه او ویې چې څه هم فیصله کوو په شریکه به کوو. میډیا سره د خبرو په وخت حاجي ریدي خان وویل چې موږ ټول د مندڼ د حقوقو دپاره یو ځای شوي وو او نن مو د مندڼ د حقوقو دپاره خپل امیدوار له کاغذات جمع کړل او کو الله ته منظور وي په الیکشن کې به حصہ اخلو. وینا د غیرت مې توده شوې ده رګونو کې او نور مې څوک ساتي نشي د وخت په ستمونو کې. ماتې به پنجرې کړم زولنی به اخر اوښلیږي او چا دې تل ساتلي ازمري په زنځیرونو کې. زبردست عمرانه خبره داسې ده چې څنګه موږ نن دا کام راوتی دی او د دې په سوونو په زرګونو خلکو دا تقریبا زموږ سره په رابطو مذاکراتو کې شریک دی. خو دا د علاقې خپل لوکل علاقې دغه د مجسټریټ ته موږ کاغذونه جمع کولو په دې لحاظ موږ چاته تکلیف ور نه کوو. روز هم د جمعې وه او انشاءالله تعالی دا زموږ برقرار امیدوار دی او موږ به الیکشن لړو په خیري. واجه ستاسو په ګروپ کې ان پی حقیقي کې زیاتره کسان نن په نظر نه راځي، څه وجه ده؟ زموږ په ملګرو کې نو دا خو ډېر ښه سوال دی. دلته د پښتنو د روایاتو مطابق غم او ښادۍ چې دي نو دا هم ویروره خور دي او لازمي دي. بعضې ملګري زموږ داسې دي چې څه په هسپتال کې دي که زه تا ته ووایم، څه په غمونو لتلي دي. دغه وجه ده نور زمونږ چې کومو خلکو د یو بل سره لوظ او قول کړی دی انشاءالله تعالی دا د سنډه پتون دی، د دې نه یو ویښته څوک نشي درکولی. باچا تاسو وایئ چې شیبر خان لا موږ امیدوار ټاکلی دي، خو د دې سره سره موږ د مندڼ نه بل تکړه امیدوار هم سیکو یا به چا سره اتحاد کو، خبرې اترې هم روانې دي؟ خبرې اترې تقریبا موږ په ډېرو ځایونو کې جرګې کړي دي خو د دې داخلو تر حده پورې موږ د هغه کسانو سره جرګه نیمګړې پرېښې ده چې کله د کاغذونو د کنفرمیشن برابر شي ټولو د هغې نه بعد به انشاءالله تعالی چې موږ هغه جرګو سره رابطې کوو او یو پیج ته به راغونډېږو ټول. شکر الحمدلله چې زموږ دا ملګري د هغه ټکټ نه راوالې د کوم چې موږ پارټۍ له ورکړی وو د هغې وخت نه راوالې د یو کال 2 پکې وشو چې زموږ باندې ملګرو ډېر کوششونه وکړو د ماتېدو. نو زه د دې ملګرو شکریا په هغه انداز کې ډېر ادا کوم او د دې قوم او د دې خلکو هم ادا کوم چې تر اوسه پورې دې وخته موږ رالو ټکټ په موږ دا اعتماد وکړو، یقین یې وکړو. نو انشاءالله خدای دې موږ په خپل مقصد کې کامیاب کړي او خدای پاک دې دې له د دې اجر او ثواب ورکړي. حقیقت ته چې انتهایی خوشحاله یم چې موږ دا قدم نن کم 2 کاله مخکې اغوستی وو او موږ په باچا خان مرکز کې 2 لک روپۍ د دې ټکټ دپاره چې کمدنو جمع کړې وې. د هغه وخت نه زموږ چې کوم خبره شوې وه الحمدلله تر اوسه پورې ملګري زموږ قایم دایم دي او دا د الله تعالی رحم و کرم دی چې تر اوسه پورې په ملګرو کې څه 19-20 نه دي راغلي، په خپل ځای ښه کلک ولاړ دي. موږ مخکې هم د دې مندڼ د خاورې اواز اوچت کړی او دا خبره موږ کړې وه چې یاره همیشه پخوا چې کله د ولي سوات سټیټ و د هغې نه وروسته چې کله پاکستان آزاد شو نو په موږ باندې ګاګرې بادشاهي کړې وه او حقیقت دی چې موږ صرف ګاګرې به دغه خبره کوله چې یاره دغه شان موږ به د بوساړې سر به چې کوم دی موږ د چملې نه ډکو او نور کار موږ دلته په ګاګره کې کړی دی. بیا چې کله هغه ختمه شوه نو په موږ باندې خدای پاک خو د خیر راوسته. زه افسوس په دې خبره کوم چې د مندڼ دا خاوره په خپل ځای چې کوم دی نو چمله امازي او لویه خاوره ده، د دې 1,67,000 روټ دی، د خودوخیلو 1,30,000 دی او که 27,000 روټ دی. نو کم از کم چې موږ 37,000 روټ د هغې نه سیوایو په کپرو سیوایو نو آیا ولې موږ هغه چې کم دی نو لکه اکثریتي کسان موږ اقلیتي پسې ځو؟ نو خودوخیل خو په خپل ځای کم دی موږ بیا هم د هغې مرګتیا کوو. نو موږ په کار دا ده چې د مندڼ خاورې ته موږ دا اپیل کوو چې د مندڼ خاورې ټول پښتنو وروڼو ته دا وایو چې د دې خاورې په اواز باندې موږ سره یو شی او د شیبر خان امیر صاحب په نوم باندې او زموږ د دې مرګتیا په نوم باندې د دې خاورې ننګ وکړئ او انشاءالله چې د مندڼ خاورې چې کله ننګ وکړئ انشاءالله د مندڼ خاوره به کامیابی که خیري او موږ راغلي په دې دغه باندې یو
په دې یقین راغلی یو چې موږ دا فارم د مندړ د خاورې لپاره راغستی دی. زموږ مرګتیا د مندړ د خاورې ده، زموږ د مندړ د خاورې که هره پارټي ده، موږ چا سره عناد او ضد نه کوو، نه پښتو کوو، موږ صرف د دې خاورې ننګ کوو او په دې خاورې چې کوم پښتون دی انشاءالله زموږ مرګتیا دې وکړي، ځکه چې دا د خاورې او د مندړ د حق اواز اوچتول دی او انشاءالله دا اواز موږ اوچت کړی دی. دا تنبه چې موږ ماته کړې ده انشاءالله چې دا تنبه به انشاءالله دا به زموږ په لاس جوړیږي او دا د مندړ خاوره به زموږ په لاس ګټې له راځي که خیر انشاءالله. الله دې زموږ د مرګرو له نورم خیر او برکت ورکړي او زما د امید دی چې زموږ د مرګتیا به انشاءالله که خیري دا به قایم او دایمي که خیري. موږ سره ډېرې کورنۍ په دې تحصیل مندړ کې هغه کورنۍ دي چې هغوی ټول راته ویلي چې یاره دې ټیکټ له ځای موږ به در سره ځو، خو موږ سوچ دا وکړو چې یاره انشاءالله په کمپین کې به هغوی زموږ مرګتیا کوي، په منډو تړلو کې به مرګتیا کوي انشاءالله، په ووټ کې به مرګتیا کوي. موږ سره د تاوانونو پورې خبره کړله چې موږ د سره په ګټه تاوان په هر څه کې شریک یو، خو انشاءالله دا ګټه زموږ د که خیري او هغه ملګري به موږ سره د خلکو د پته ولګي چې د مندړ خلک څومره ننګیالي دي او څومره پښتانه دي. انشاءالله د الله نه امید ساتم چې دغسې به وي که خیري. ډېره مننه ټولو ملګرو. نن چې کوم کسان راغلي زه د هغوی ټولو شکریا ادا کوم د شیبرخان امیر صاحب طرف نه، د ټولو ملګرو د طرف نه. انشاءالله چې بیا به ښه په ګڼ تعداد کې راځو او کمپین به چلو.